بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال حلقة اليوم: سورة مكية من قصار المفصل، عدد آياتها 11 آية. سبب نزولها ما رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه جبريل أياما، فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله تعالى هذه السورة. ومن السنة لقارئ القرآن الكريم أن يكبر الله تعالى عند الوصول إليها، ويستمر التكبير إلى آخر سور القرآن. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام بعد انقطاع الوحي بهذه السورة قال: الله أكبر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر قارئ القرآن إذا بلغ هذه السورة مع خاتمة كل سورة حتى يختم القرآن. وفي هذه السورة من التذكير بنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما فآواه الله، وبأنه كان فقيرا فأغناه الله، وفيها الأمر بأن يظهر العبد نعمة الله عليه. فما اسم هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مسابقې لپاره سوال: یو مکی صورت دی چې د قصار مفصلو صورتونو نه دی او د دې 21 آیتونه دي. د قرآن د قاری لپاره سنت طریقه دا ده چې الله اکبر ووایي کله چې دې صورت ته ورسیږي، او د دې صورت نه پس چې څومره صورتونه د قرآن آخر پورې راځي والناس پورې، نو د هغې په آخر کې به الله اکبر وای. او د دې دلیل دا ده چې نبی علیه السلام باندې کله وحی نازله شوه، د دې نه پس چې وحی یو ځل کټ شوی وه، نو الله دا صورت نازل که، نو نبی علیه السلام الله اکبر ویله. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته حکم کړی دی چې قاری کله دې صورت ته ورسیږي نو الله اکبر به وایي، او د دې صورت نه پس چې هر یو صورت راځي د قرآن د آخره پورې، نو هغې کې به الله اکبر وایي کله چې په آخر کې. د دې سبب نزول دا ابن عباس رضی الله عنهما فرمای کله چې په نبی علیه السلام باندې قرآن نازل شو، نو بیا د لږ وخت دپاره وحی منقطع شوه، جبریل به نه راته. نو مشرکینو دا وویله چې د دې چې کوم رب د محمد علیه السلام هغې ورسره بغض شروع کړی دی او دا یې پرېښوده، اوس پرې وحي نه را نازلی. نو الله دا صورت را نازل که، او دې کې الله د خپلو نعمتونو تذکره کړې ده په نبي علیه السلام باندې چې ته یتیم وي نو الله درله ځای درکړه، او فقیر وي نو الله مالداره کړې. او په دې صورت کې زموږ دپاره دا سبق دی چې انسان خپل نعمت چې الله په دې باندې کړی دی مظاهره وکړي. نو دا کم یو صورت دی د کم چې په دلته نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اس ہفتے کا سوال: ایک مکی صورت ہے جو قصار مفصل ہے اور یہ 21 آیتوں پر مشتمل ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قارئ قرآن جب اس صورت کو پہنچ جائے تو اللہ اکبر کہے، اور یہ تکبیر قرآن کے آخر تک چلے گی، کیونکہ اس صورت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے وحی کے انقطاع کے بعد، کیونکہ ایک دفعہ منقطع ہوئی تھی، پھر جب نئی وحی کا نزول ہوا تو اسی صورت سے شروع ہوا. جب دوبارہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ اکبر کہا اور حکم دیا کہ قاری جب اس صورت پر پہنچے تو اللہ اکبر کہے، ہر صورت کے آخر میں قرآن کے مکمل ہونے تک۔ اور اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور پھر کچھ دن جبریل علیہ السلام نہیں آئے تو مشرکین کہنے لگے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ کو جگہ دے، اور اب فقیر تھے تو اللہ نے آپ کو غنی بنایا، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، تو یہ کون سی صورت ہو سکتی ہیں؟